د الخیام نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو راځئ نن زموږ سره د ویلیج کونسل خانپور د الیکشن صورتحال وګورئ. او الیکشن به ډېر په پرامن ماحول کې کیږي او دا الیکشن ډېر اهمیت لري ځکه چې زمونږ د جمهوریت تسلسل نشته په دې ملک کې، نو که څه کمی پکې رام شي خو مونږ وایو چې یاره دا شی یو تسلسل رواني د سیاست د جمهوریت یو تسلسل رواني، نو پخپله د جمهوریت مثال د یو چاند دی چې هر کله چې یو چاند لګېدلی که هغه کې ته باجري چڼی که شګې چڼی که اوړه چڼی نو د هغې نه ښه دغه یو طرف ته ځي او ناښه بل طرف ته پاتې کېږي. نو چې جمهوریت تسلسل رواني نو ښه خلک به راشي او ناښه به پخپله خود به خود ختمیږي. بھائی جانا د ډېرې مودې نه په میډیا باندې دغه خبرې روانې دي، د خلایي مخلوق ذکر هم کیږي. آغاز خو شوی دی، الله دې په خیر سرته ورسوي، خو څه ګڼئ چې په دې حالاتو کې به فري اینډ فیر الیکشن سرته ورسي که څنګه؟ نو تر څو پورې چې د دغه خبرو تعلق دی نو اندازه خو داسې ښکاري چې کوشش ټول د یو پارټۍ دپاره روان دی، خو مونږ بیا هم هیله لرو، دا تمه لرو چې انشاءالله دغه زمونږ نه ښه دماغ او ښه سوچ والا دي، ښه تینک ټینکس دي، هغوی به داسې کار چېرته ونه کړي چې ملک ته یا جمهوریت ته یا د عوامو ته نقصان دی راشي. خلک به نه خو مونږ وایو چې دا ملک یي، دا ملک په ترقۍ یي، دا ملک په ودانۍ، دا ملک په آبادۍ یي، نو انشاءالله زموږ ټولې مسلې به حل کیږي. پیپل پارټۍ رهنما په حیث ستاسو په اوسني الیکشن نه وروسته په ستاسو چې کومه تګلاره ده، کوم میشن دی، په هغې کې څه بدلون راغلی دی؟ څه ویژن لرئ؟ د حکومت کې د راتلو نه وروسته به د قوم له څه کول غواړئ؟ زمونږ د پارټۍ تاریخ ډېر زوړ تاریخ دی او زه په دعوه سره دا وایم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په شان سوچ د یو پارټۍ هم نشته. د هغې سوچ د پاکستان پیپلز پارټۍ سوچ د دې ملک د آبادۍ، د دې ملک د ودانۍ، د جمهوریت د تسلسل، زمونږ سره زمونږ د راتلونکي کل د نوجوان نسل د روزګار د هغې د ترقۍ سوچ را سره دی. انشاءالله چې زمونږ حکومت راشي او د الله نه ډېر لوی امید دی، نو انشاءالله چې مونږ به په دې ملک کې روزګار مواقع فراهم کوو. انشاءالله چې کم مهنګایي ده نو د دې مهنګایۍ د کنټرول کولو کوشش به زمونږ یي، داسې لارې چارې به مونږ لټو چې دا پې کنټرول شي، مهنګایي کنټرول شي، د روپۍ قدر به مونږ زیاتو، د ډالر په مقابله کې د روپۍ چې کومه ویلیو ده هغه ویلیو هغه به مونږ زیاتو. او زمونږ سره سی پیک یو ډېر یو لوی پروجیکټ دی او انشاءالله چې پرامن ماحولي او د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومتي نو د هغې نه به مونږ ډېرې پیدې الو. ستاسو یو جهان مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. الیکشن 2018 په سلسله کې د خبرې باره عرض کوم. اول خو داسې د الله پاک ډېر لوی رحم و کرم دی چې د یو جمهوري ملک دی او په جمهوریت باندې په دې انداز باندې خپل د قوم مشران منتخب کړي. زموږ د پښتون دا اټیم دی چې په دې انتخابات شریف ډلې کم از کم چې وایي د کردار په عمل پښتو چاپي دربانې او پښتو چاپي پاکستان قانون هم هغې کې چې کار صاحب بان صاحب رخه ده نو هغه مونږ ته وایي چې یاره یو سړی صادق امین وي دیانتدار نه وي کردار په لحاظ باندې برابر نه وي نو هغه دې کوم مشري نشي کولی. نو پکار دا ده چې په دې باندې موږ به سوچ وکړو، خپل عوام هم په دې باندې سوچ وکړو چې یاره هغه خلک منتخب کړو چې هغه د دې امیر هم حفاظت کوي او د بیروني ممالک کومه ایجنډه چې ده د اسلام خلاف چې هغه هم ناکامه دي، د
پاکستان کې نه چې کوم د هغوی سازشونه دي د خرابولو چې هغه هم ناکامه دي نو داسې خلک چې موضوع وطن دي اسلام پسند دي هغه خلک همدا قسم د لیدل پکار دي ځکه چې زموږ ملک د دې دغه شکار دی او لرې نه ده چې یاره په معاشره کې بېحایي بېشرمي او دا را روانه ده او داسې وخت به راشي چې د مشر د شرطني دولت او د ګیرې د پټکي عزت به ختم شي د بټۍ او د ګورکۍ عزت به ختم شي او د یو تباهۍ طرف ته معاشره روانه ده پکار دی چې موږ خلک دي هغه سیکولر مایندډ دي چې هغه بلکل مسترد دي او هغه خلک چې هغه د دین اسلام سره محبت دي د دې ملک سره محبت دي هغه خلک هغه منتخب دي په دې کې موږ ته پکار ده چې یاره یو سړی منتخب کړو نو موږ همیشه دا وایو چې یاره الله پاک موږ ته وایي ان الله یامرکم بالمعروف د پاکستان آئین راته هم دا وایي دې پکار ده چې یاره موږ مثال ځان شو ورکوم خلکو ته چې یو پیلوټ ماته رالو د هغې کې دا ګورو چې چېرته ستا خو نه دی دا پرې نه دی لګېدلی او د 15 کالو لپاره چې موږ د خپلو سندرو لپاره خلک منتخب کوو چې هغه زموږ د ملک چلوي د دې ملک د ټول اختیار به د هغوی سره وي نو پکار دا دی چې هغه موږ داسې په پټو سترګو باندې منتخب نه کړو بلکې په کردار په عمل په سوچ او په فکر په دې ټولو باندې هغه ور وکړو د هغې نه پس موږ د خلکو سره حمایت وکړو او دا خلک کامیاب دي او د دې نه خو دویمه خبره به ګډوډېدی نه شي چې د پاکستان آزاد شوی دی د کلمې په نوم باندې چې چې کوم د چین تپوس کې نه باید وایي چې پاکستان کې مطلب یا لا اله الا الله د کلمې په نوم آزاد شوی دی او زموږ قائد اعظم هم دا وایي چې پاکستان د هغه په دغه باندې آزاد شوی دی هغه وایي چې یاره چا دې تپوس وکړو چې یاره د ملک آئین به دې صحیح نو هغه وایي چې یاره ما ته د آئین څه ضرورت دی زما ملک له آئین 1400 کاله مخکې راغلی چې دا قرآن دی او دا پروت دی په دې کې د ترمیم کولو هم ضرورت نشته نو دغه آئین دی او دغه هغه د پاکستان د پکار دا دی چې موږ د دغه خپل آئین کوم چې زموږ شریعت دی قرآن دی حدیث دی د هغې مطابق د ملک موږ هغه طرف ته بوځو ځکه د مصطفی لپاره د الله د دې قانون لپاره موږ د نافذ کولو کوشش وکړو زما یقین دی چې زموږ مشکلات به هم حل شي زموږ په ملک وایي چې کومه دغه خنداګانې شوي دي کوم د ملک لوټلی شوی دی د دې ملک پیسې یا دوبۍ ته یا سویټزرلینډ ته یا پنامه ته تللي دي او دا ملک مفروض کېږي او دا دونه مفروض شو چې د دې د سودونو د ادا کولو لپاره مزید قرضې اخیستی کېږي او لرې نه ده چې دا ملک ډېر تباهۍ ته روان دی د کلمې په نوم باندې آزاد ملک دی په دې کې چې خلک دی چې محب وطن دی او دا نه غواړي چې دلته دې قوم ته څه مشکلات جوړ شي نو دا قوم موږ ته حواله دی او دا زموږ ډیوټي دی چې موږ د دې تحفظ وکړو د دې د بچاو لپاره سوچونه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم 25 جولائی هغه ورځ وه چې کوم د ټول قوم انتظار ودې ته او هغه نن راورسېده او 25 جولائی دې ورځې ته د ملک او د قوم تقدیر بدلولو ورځ ده او زمونږ ټولو عوامو ته دا درخواست دی چې د کورونو نه راوځي او په دې ورځ باندې د ملک اسلامي جوړولو لپاره په کتاب باندې مهر ووهي او ډېره خوشحالۍ خبره ده چې دلته زموږ د علاقه ډېره پرامنه ده ښه په پرامن ماحول کې پولینګ روان دی او ټولو ملګرو ته درخواست دی چې خویندې میندې او د عزت دپاره او د اسلامي نظام دپاره راوځي او په کتاب باندې مهر ووهي والسلام د الخیام ټیم ډېره شکریه ادا کوم چې کله هم داسې پروګرامات شروع شوي دي دوی خپل کردار ادا کړی دی او عوامو ته په تفصیل سره د هغې حالاتو واقعات او د هغې حالاتو جایزه رسولې ده بیا تاسو پوښتنه وکړه چې د الیکشن باره کې ستاسو څه خیال نو نن سبا چې هر سړي ته پته ده چې 25 جولای الیکشن ورځ ده نو مقابلې ورځ ده هر سړي ته معلومه ده چې الیکشن په پاکستان کې روان دی او باقي د کامیابۍ او د ناکامۍ دا پته خو به ماښام لګي هر سړی به څه به خوشحاله څه خفه چا چې کارونه کړي هغوی ته به د کامیابۍ سیله میلاوېږي الله پاک وایي زه د چا محنت نه ضایع کوم چا محنت کړی وم هغه ته به د هغه سیله میلاوېږي او نورو بقیه زه سوال نه غواړم دا چې الیکشن دا دی چې دا 2018 جنرال الیکشن دی خلک راوته دي زموږ د خانپور دی ډېر پرامن ماحول دی حساب کتاب روان دی خلک ووټ پول کوي د زنانو د پولینګ سټیشن په حواله باندې لږ تاثرات تحفظات شته د خلکو ځکه چې دلته دا کم مذهبي پارټیانې دي کم حساب کتاب دی نو هغوی دا حساب کتاب لږ
لاندې کړی دی او ډېر سب د الیکشن کمیشن چې کوم رولز دي یا کوم نور آئین چې څه وایي د هغې بالکل خلاف دی روان دي او زموږ پې دغه تحفظات دي ستاسو په وساطت سره ستاسو د سوشل میډیا په ذریعه باندې موږ د خپل میسج لیږل غواړو چې د الیکشن کمیشن چې زموږ د ضلع کوم انتظامیه ده ډي سي دی کوم ایس پي ناست دی نور د الیکشن انتظامیه ده چې هغه راشي دا زموږ خانپور یونین کونسل دی په دې باندې خاص کر په خانپور یونین کونسل باندې دلته ډېر زیات لکه د ښځو په ووټونو کې ګپله روانه ده او نور خو چې څنګه ډېر پرامنه ماحول دی د سړو په حوالې سره خو دغه دی چې د ښځو په حوالې سره زموږ تحفظات شته ځکه چې نارینه ورته کېنولي دي هلته چې کومې ښځې پولینګ ایجنټانې ناستې دي کومې د هغوی چې ډیوټیانې دي هغوی له چې کوم د دې ورځې تنخوا ورکوي بالکل د هغې خلاف هر سره روان دي او نارینه زنانه ورته ناست دي په کټونو کې شناختي کارډونه دغه کړي دي او زه به تاسو ته یو دا اپیل کوم چې لکه دا ویډیو چې ما درته کوم ریکارډ کړه دا خامخا تاسو وچلوئ او زما خاص کر د ضلعي انتظامیه چې کومه ده که هغه د ضلعي الیکشن کمیشن دی که هغه ډي سي دی ټول چې کوم دي نو چې هغه په دې باندې که زموږ د غږ ورته رسي چې خامخا په دې باندې څه ایکشن والي او خپل انتظامیه عمله چې ده هغه دلته چاقو چوبند کې وراویلېږي ډېره مهرباني غریبو خلکو سره د دوی سره د خپل دغه شی کوي د دې د ډېر دغه کوم بیا په دې اوس په دې کم ټایم کې چې دا کوم الیکشن روان دی په دې کې د ګورنمنټ فیسیلیټیز چې دي دا ډېر ښه او ښه مهیا شوي دي زمونږ چې کوم مختلف ورکرز یا مختلف پارټۍ چې کومې ولاړې دي هغوی هم په د یو بل سره کوپریټ کوي انشاءالله داسې مسله نشته او مونږ انشاءالله چې کوم حواله باندې زمونږ منشور او کوم یو سټیټمنټ دی د الیکشن دپاره 2018 دپاره هغه د امن او د روزګار او د ترقۍ دپاره دا دې په حواله باندې زمونږ سیستم روان دی یاره چې په دې ملک کې کم سره ښه اختیارات مند دی جو هغه چې څه وکړي جو ښه وایي نو د پی کې 14 د حلقه خانپور یونین کونسل ووټر یم زما د جماعت اسلامي سپورټر یم نو د 2018 په دې حق او باطل په دې معرکه کې زه د جماعت اسلامي سپورټ کوم ځکه چې دا داسې معرکه ده چې په دې کې د یوازې صرف د افرادو جنگ نه دی بلکې دا د نظریو جنگ دی او په دې نظریو په دې جنگ کې زه اسلامي او د جماعت اسلامي چې کوم نظریه ده زه هغه سپورټ کوم او د هغې دپاره هر قسم قرباني ته هم تیار یم او د هغې دپاره که اوټ یو که نوټ یو که سپورټ دا ټول ښه د زړه نه مونږ سپورټ کوم او دې دپاره کوشش هم کوم منډه تړم جزاک الله دایي کپټین هټیټ کولای روان دي څوک چې ورځي وسله ټیم ته مهر وایي او دا ډېر پروژې دي چې ټیم ته باندې د ډاکټر الله سره سخت روان لکه چې موږ ورته درې وډه لاټین دي او دوه ایبل شي دي کتاب ډېر خپل پوزیشن روان دي الله تعالى في كتابه المجيد نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم ډېرو خوږو مینهوالو محترمو عزتمندو قدرمندو په دین اسلام مین ورونو تاسو ته چې کوم مخامخ په سکرین باندې دا کوم ملګري ښکاري دا دې خبرې دلالت دی او اظهار ما په ضمیر دی چې انشاءالله را روان کوم سیټونه چې د جماعت اسلامي د دین نه چې شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا اسد الله سے ولاړ دی په دغه شان د پی کې 14 نه ډاکټر ذکر الله ولاړ دی انشاءالله دا دې خبرې تایید دی چې دا ځوانان ډېر په جوش او ولوله سره او په جذبې سره راوتي دي او انشاءالله دا د ګټې او د فتحې انشاءالله د هغې نشاني ده او مونږ باقاعده د جماعت اسلامي مړه هم یو او ژوندي هم یو والسلام یاره د تیر الیکشن نه دا الیکشن چې دی دا ډېر زبردست دی ځکه چې زموږ خو اوله انټري ده په دې کې او نه پیرم دی خو تیر کا کم الیکشن چې شوی نو پای کې دونه ګڼه او دونه جوش او دونه لکه مقابله نه وه او دې پرله چې دی نو ډېر زبردست الیکشن روان دی او هره پارټۍ چې ده نو په دې امید ده چې انشاءالله مونږ به ګټو نو اوس ماښام ماخوستن به پته لګي خو دا الیکشن چې دی ډېر زبردست روان دی اول خو به دا خبره وکړم چې ستاسو ډېر مننه چې موږ هم نور مقرره کړه چې الیکشن په باره کې څه خبرې وکړو نو موږ به دا ووایو چې صحابه کرام اوس کومه حادثه وشوه
او پی ټی آی یو کس یې پکې ویشتو هغوی کې څه تضاد راغلی او څه جړپ راغلی په یو بل تشدد وکړو نو موږ له هم دا پکار دی چې فری الیکشن وکړو او ښه خپلو سره تعاون وکړو که ان پي والے دي که پی ټی آی والے دي که ملي مسلم لیګ والے که پی پی پي والے دي ښه د یو بل سره ښه کوآپریشن وکړو او که جماعت اسلامي والے دي او په دې کې د یو بل سره ښه تعاون وکړو او داسې نه چې په یو بل باندې تشدد وکړو ښه فری الیکشن وکړو نو دا به زموږ لپاره ډېره ښه وي او چې ښه په خیر د الیکشن وشي او سلیکشن هم ښه وشي ډېره مننه